بسم الله الرحمن الرحیم. زه د ټولو میډیا سپیشلی سوشل میډیا خاص کر د کورم جمسي نه راغلي سوشل میډیا ډېره شکریا ادا کوم. زه به د نن موقع د پروګرام حوالې سره یو دوې درې خبرې وکړم. په 10 اکتوبر 2008 کې په دلته خدیجې مقام علي خیل کې د ترهګردو خلاف یو جرګه شروع وه او په دې درمیان کې یو بلاست وشو. پکې په موقع 250 کسان یعنی 200 نه 15 کسان زیاته په موقع شهیدان شو او 311 کسان ژوبل شوي دي. دې نه علاوه بیا ټارګېټ کیلینګ وغیره غیره کې تقریبا زرو نم تعداد وړي. خو موږ نن دا پروګرام دی په باره کې ده چې 2008 کې په 10 اکتوبر کې چې کوم ملک دپاره قرباني ورکړې وه هېڅ احسان نه کوو نه ستمه کوو. دا څنګه د نورو ادارو ذمهوري ده داسې زموږ د علي خیلو یوه اداره ده دا د هغې ذمهوري ده. بیا به هم داسې کوو بیا به هم کوو هېڅ چا باندې احسان نه کوو. هغو شهداو ته شهدا پیکیج میلاو شوی دی. دا زه به داسې وایم چې حکومت د په خپل ضمیر کې سوچ وکړي په خپل ګریوان کې دې سوچ وکړي. هر یو شی نه پټېږي. زه درته څه ووایم یو شی هم نه دی میلاو یو څیز هم نه دی میلاو شوی. خو زه هغې درته ما پیله وویل که نه چې مونږ د علي خیل د هغې شي نه چا باندې احسان کوو نه څه تمه کوو نه څه غواړو. نور هغې مرضي ده هغې یو خپل ضمیر ده په خپل ګریوان کې دې سوچ وکړي که دا انسانان ګڼي که دا پښتانه ګڼي که دا پاکستانیان ګڼي نو ویې ګڼي که نه بیا موږ خپلې قربانۍ ته تیار یو بیا به هم ورکوو ټولې دنیا په امن دپاره به ورکوو. او تاسو اوس کاډي مکمل طور واپس شوي دي دې علاقو نه دې کې چې کم دي زه ورته دا وایم علي خیل په د اورکزۍ کې ټولو ناستر قوم دی. د ټوټل اورکزۍ تقریبا 60% آبادي دا صرف علي خیل دی. د ټوټل اورکزۍ 13 قومونو دې کې صرف 2% هغه خلک وفات شوي دي چې هغوی هېڅ درک نه لګېدو. هغوی نه په ټینټ کې هم څه طریقه نه جوړېده. هغوی په کرایي کورونو هم کرایه هم نشو برداشت کولی. هغوی دې حد ته رسېدلي وو چې هغوی چې کوم زکات خیرات غوښتو ملنګي به یې کوله هغې نه هم خلکو منې کړي. هغه 2% خلک راغلي دي. نور دا علاقه تاسو وګورئ جنت نه ښایسته ده. د پاکستان کې سوات وغیره نه ښایسته علاقه ده او خلک نشته څه شي ته راشي. دلته ځناور دي څوک ورته سور وایي موږ ورته دنګیر یو خنزیران دي. یقین وکړه د هغې د رړونو دپاره دو سره یو تماچا یو دونالیز یو داسې یو ټوپک وي چې ډز وکړي هغه وډارېږي. هغې دپاره هم دو سره هېڅ نشته. مطلب دې علاقې ته چې تاسو واپس شئ ظاهره خبره ده ماشومان به وي د سره ماشومان خو وي هر کور کې نو هغوی دپاره څه سکولونه وغیره هېڅ هم نشته. ماشومان غریبان نن سبا دلته کې یو د انار والا یو نکل ده ړنګوټی ورته وایي پته نشته زموږ په اورکزو زبان کې ړنګوټی وایي. یقین وکړه ماشومان غریبان د هغې سیزن د هغې ونو کې ناست دي او ړنګوټي شوکوي او کور ته مور و پلار ته یې راوړي چې چېرته به یې خرڅ کړي. او د صحت څه فیسیلیټیز څه هېڅ هم نشته هېڅ هم نشته بلکل نشته فلحال نشته. بس ویې ګورئ هغه ستاسو هم یو ذمهوري جوړېږي ستاسو نه به الله د دې شي تپوس کېږي ځکه که دا ستاسو هم پاکستاني یې ستاسو هم د یو د مخکې یو ایجنسۍ یو فاټا یو کابل علاقې سره تعلق ساتئ. ویې ګورئ بیا راځئ بیا راځئ نو چې ویې ګورئ دا د دې تقریبا یو شپږ اووه قومونو د صنعتي مرکز و د خدیزو دلته نه به ستاسو قورمې ته هم سپلای کي د علي شرزي مسوزي او دلته چې کوم تاسو چمکني وغیره دا یو بزنس مرکز و. دلته نه به ممزو ته هم کېدو دلته نه به خیبر ایجنسي ته هم کېدو دلته نه به علي خیل ته هم کېدو دلته نه به ملا خیل مشتي وغیره. زه به ستا ته خپله خبره وکړم زما نیکه او هغې چې وفات شوی دی 40 سالې وشو د هغې په نوم هم یوه سروې نه ده شوي او نه ما اپلیکیشن ورکړې ده. دا ستاسو زه چلنج کوم لاړ شي زموږ ډي سی او آفس معلوم کوي زموږ کورونه سوي دي خو خیر وغیره وغیره د 10 کورونو یکه یوه سروې شوي ده. نو ته ما ته ووایه نن سبا په 4 لکه باندې یو کمره څوک جوړوی شي او دی مونږ ته 4 لکه پوره خاندان دپاره راکړي او هغه هم ټایم کې راکړي چې هلکه پیسې دې راکړي خو اوس خو اجازت راکړه چې لاړ شم کور پې جوړ کړم نه موږ غریبانو هلته چا په ریډو باندې استعمال کې چا ورسره رجکې واغستې نو ډېر بد حالت دی. زه څه ووایم بس
الله دې دې کمشنر ناونه صاحب پولیټیکل انتظامیه د واټولو پورې وزیر اعظم آفیس پورې ما درخواستونه ورکړي لکه د ما والا سروې باندې اور نه کړي داسې دا زموږ حکومت نه دا مطالبه ده چې څنګه اورګزي علي خیل درته قرباني ورکوي خپله ذمهواري ګڼي نو چې څوک دې بیا وهي لکه شمالي وزیرستان وانا هغې نه د چې څنګه UK لندن جوړ کو او دا خلک قرباني ورکوي خدای ته څه ګڼي نه که نه دا ته خپل دشمن ګڼي که ستا ګڼلی دا به داسې نه کولو څنګه تا مومند ایجنسي ټیکه څنګه د خیبر ایجنسي لنډي کوتل برابر کو خو سپیشلی تا چې څنګه وانه څنګه تا شمالي وزیرستان څنګه تا پړه چینار څنګه تا ساده افسوس تا ته خپل ملک وګڼه بیا هم دا خو داسې وخت به راشي کېدای شي لاس نه به دې خبرې تلي